السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د سېنات د طرفې په عمران خان باندې بل پابندي ولګېده. پرون چون کې د اتوار ورځ واخو د اتوار پر ورځ هم په سېنات کې یو دوه ډېر مزیدار بیلونه بولزو یم چې دوه داسې بیلونه پاس شوي دي چې هغې کې عمران خان پساویدی هم شي او د ملک پکې ډېره غټه فایده هم ده. په هغې باندې هم ډسکشن کوو. خو ټول نه پهله د سېنات د طرفې په عمران خان باندې بله پابندي ولګېده. هر ورځ هره ګنټه عمران خان دپاره سخت حالات راځي چون کې عمران خان د خیر ورځې په امید دی. د عمران خان نگران حکومت نه هم ډېر امیدونه دي. خو بل طرف ته پی ډي ایم حکومت دا کوشش کوي چې نگران وزیر اعظم هم یو سیاسي سړی راشي او هغه سیاسي سړی وي او خاص کر هغه د مسلم لیگ نون سړی وي چې عمران خان ته کیسونو کې ریلیف میلاو نشي او موږ ته ډیر ریلیف میلاو شي او بل الیکشن چې کم دی راتلونکي الیکشن هغه هم په خپل ټیم باندې وشي، مطلب الیکشن لیټ نشي. اوس پر اساس چې هغه بیلونو طرف له چې کم بیلونه پرون د اتوار په ورځ دي په سېنات کې پاس شوي دي، یو طرف ته دغه بیلونو نه پاکستان ته ډیره غټه فایده ده. هغه څه فایده ده په هغې باندې ډسکشن کوو. جی اوس سېنات د توشاخانه حوالې سره یو نوی بیل پاس کړی دی چې دې بیل نوم توشاخانه منیجمنٹ اور ریگولیشن 2023 دی. جی چیئرمین سینٹ ساجد سنجرانی په نگرانی کې دا بیل پاس شو. توشاخانه منیجمنٹ اور ریگولیشن بیل 2023 مطابق سرکاري یا غیر سرکاري کسان خو چې حکومت سره ریلیټډ وي او هغه په دوره باندې لاړ شي یا پاکستان ته د بهر ملک څوک راشي او د حکومت په وجه هغه له څه ګفټ میلاو شي، که هغه سرکاري کس وي او که غیر سرکاري وي، خو د حکومت په ترو چې هغه کس له ګفټ میلاو شي نو هغه ګفټ چې کوم دی هغه به توشاخانه کې جمع کوي او که چا توشاخانه کې جمع نه کړو نو د هغه ګفټ چې څومره قیمت دی د هغې 5 ګونه جرمانه به توشاخانه ته ادا کوي. صدر اور وزیر اعظم اور باقی وفاقی وزرا چې څومره هم دا رولز مخکې نه په هغې باندې اپلای یو، خو اوس فوج او عدلیه اراکین باندې هم دا رولز ولګېدل. جی لو لیول خلک به دې بیل نه مستثنا وي، لکه مطلب ډرایور شو یا خادم شو، لکه د بهر ملک د ترکی وزیر اعظم پاکستان ته راغو په دوره باندې یو ډرایور خدمت وکړو یا یو خادم دغه خدمت وکړو او هغه د جیبه پیسې راوویښ خادم لی ورکړي ډرایور لی ورکړي نو هغه پیسې به توشاخانه کې نه جمع کیږي. خو چې غټ ګفټ غټ داسې پیسې وي، ډېرې پیسې وي او هغه ګفټ سرکاري کسي که غیر سرکاري وي، خو د حکومت په وجه باندې چې هغه له هغه ګفټ میلاو شي نو هغه ګفټ په هغه توشاخانه کې جمع کوي او چې جمع نه کړي نو د هغې 5 ګونه د هغې چې څومره قیمت دی د هغې عمره 5 ګونه او په هغه باندې جرمانه لګي او ورسره نور هم څه قانوني کاروایانې دي د هغه مطابق به کېږي. نو دا بیل چې ډېر مخکې پاس شوی وی نو ښه به وه، ځکه توشاخانه نه چې څومره د مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارټي د هرې پارټۍ کس چې کوم دی توشاخانه نه غټ ګفټ چت کړی دی او د هغې پیسې نه دي ادا کړي. بل دا تحایف چې کوم دي کوم چې ول توشاخانه ریلیټډ میلاو شي، دا تحفې چې زموږ د ملک کسانو له کمې میلاو شي نو دا خپل مقرره وخت او خپل طریقې کار باندې توشاخانه کې جمع کیږي. مطلب دی به خپل پروسیجر چې دې ریکارډ هم قانون ته درج کیږي، په خپل پروسیجر په ترو باندې به دا توشاخانه کې جمع کیږي او چا چې جمع نه کړل نو قانوني کاروایي سره به جرمانه هم ادا کوي. او بیا چې کله د دې تحفې تحایف نیلامي کیږي، غټه خبره پکې اوس دا راوورئ چې کله دا تحفې راجمع شي توشاخانه کې نو څه ټایم پس د دې بیا نیلامي کیږي. نیلامۍ نه پس چې د دې تحفو څومره پیسې وي نو هغه پیسو دپاره بیا اکاونټ جوړیږي او هغه پیسې به بیکورډ علاقې چې کومې دي نو هلته به د ماشومانو په تعلیم باندې لګي. دا څومره ښه پوینټ دی ګوره د پاکستان د ترقۍ دپاره. زموږ چې کم نوی جنریشن دی، کم نوی کل دی، د هغوی په هغه تعلیم باندې به دغه پیسې لګي نو دا څومره ښه سوچ دی. نو دا سوچ مخکې ولې نه امپلیمنټ کېدو؟ دا په کار وه چې 1947 نه دا بیل پاس شوی وي، خو اوس هم ډېره ښه ده راتلونکي کله به د څه ناڅه فایده میلاو شي. خو نن یو بل پرون د اتوار پر ورځ یو بل بیل هم پاس شوی دی چې دغه بیل نوم دی پرتشدد انتها پسندی کی روکتام. دغه بیل دا یو بل بیل پاس شوی چې دا هم یو ډېر ښه بیل دی د پاکستان د ترقۍ کې هم دا یو ډېر اهم کردار ادا کولی شي. د دې بیل مطابق نظریاتی عقاید، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال، تشدد، فرقہ کی خاطر کسی کو دھمکانا یا اکسانا، پرتشدد فرد چې کوم وي چې کوم کس زیاتې کوي په ملک کې، مطلب یو قسم له د هغې یو خپل ارګنایزیشن وي، ځان له ډون وي او هغه د هغې په وجه باندې د ملک قانون هم توړی او هغې سره د ملک چې کوم رولز اینډ ریګولیشن دي د هغې خلاف هغه خپلې فیصلې کوي نو د هغه چې کوم دی هغه کس خلاف به هم سخته کاروایي کیږي. هغه چې کوم دی ملک نشي پرېښی، د هغه چې څومره هم اساسي دي د هغې به چانبین کیږي. پرتشدد خلکو د هغه کس چې څومره ملګري وي د هغې به هم انویسټیګیشن کیږي او هغې هغه سره په جرم کې کمپلیټلی ملوث دي
پر تشدد خلک چې کوم دی سره چې څوک فندینګ کوي هغه هم د سره په مطلب په دغه ارسه کې انوالو دي. بل پر تشدد خلک چې کوم دي هغه انډیویډوالي یو کس ته او کدا خپل یو ارګنایزیشن دی نو هغه الیکشن نشي لراولې دغه پاسپورت به ضبط کیږي دغه اصله لایسنس چې کوم دی هغه به کینسلیږي. نو دا دوه بیلونه پرون پته سوري په سېنات کې پاس شوي دي چې دا دواړه بیلونه ډایرکټلی لینک کیږي عمران خان سره. عمران خان باندې هم د توشخانه کیس دی ورسره د بل چې کوم بیل دی دا هم 9 مئی واقعیت حواله سره د مطلب یو چې ملک له نقصان ورکي. نو دا 9 مئی واقعیت کیس الریډي په عمران خان دی توشخانه کیس هم په عمران خان دی. خو آیا چې دا رولز کوم نوی جوړ شو په سېنات کې چې دا کوم رولز پاس شوي دي پرون د اتوار پر ورځ نو آیا چې دا به اوس په عمران خان امپلیمنٹ کیږي کنه نو دا به وروسته پته لګي. خو دا دوه بیلونه چې کوم دي دا ډیر د پاکستان د فائدې بیلونه دي او د پاکستان د ډیره غټه فائدہ راځي. څنګه چې تاسو لموي توشخانه حواله سره ډیر غټ بیلونه پاس شو چې فوج او عدلیه ارکین چې کوم دی باندې هم دا رولز لګید مخکې صرف دا د مطلب صدر وزیر اعظم او وفاقي وزرا باندې اوس چې کوم دی په فوج باندې هم د فوج آرمی چیف لسو گیفت ورکې به هم توشخانه کې جمع کوي. عدلیه مطلب یو غټ سپریم کورټ جج دی د های کورټ جج دی هغه له بهر نه گیفت ملو شي یا پاکستان ته څوک راشي هغه له گیفت ورکړي نو هغه دغه پرسنل بنوي هغه په توشخانه کې جمع کوي. نو تر اوسه پورې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.